ने इद्दत में निकाह के केस में सजा का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर यही है कि बारी पीटीआई बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस में उन्हें बरी कर दिया गया। سلامونه ملګرو، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سلامونه ستاسو ورور یا زحمت ستار یم. انتهایی د ټول نه غټ د نننۍ ورځې او بهترین خبر چې د ټولو خبرونو نه ډېر زیات بهتر دی او ښه دی، هغه دی د عمران خان او د بشرا بیبي عدت کیس چې کومه فیصله وه هغه نن هم واورولې شوله او په هغه کیس کې عمران خان او بشرا بیبي بیا بری شوله. مطلب دغه کیس بوکس و او په سیاسي انتقام باندې جوړ کړی شوی و دپاره د دې چې دوی د الیکشن نه اوټ شي. لیکن په دغه کیس کې صداقت نه او نن هغه کیس کې بشرا بیبي او عمران خان دا بری شو، رها کولو حکم عدالت ورکړو او دا ثابته شوله چې دغه ډاکوانو او غلو چې کوم دی د هغوی سوچ او مایند تر کومې حده پورې پازیټیو دی یا نیګیټیو دی. څونه کیسونه چې وو بالکل روان دي، لکه په شکل چې د بلډینګ جوړ کړي او سیلاب پرې راشي پرېوځي، بالکل روان دي، ختمېدونکي دي. خو نن چې کوم د ټول نه غلیظ او بدترینه کیس و چې د اسلامي معاشرې سره د هغې سره ریلیشن نه و او یو معاشرې ته یو غلط سبق ورکولو، هغه کیس هم نن ختم شو او عدالت چې کوم دی انتهایی موضوع او بهترینه فیصله وکړه. یاد دې وي د دې دوو فیصلو سره د پاکستان په معیشت باندې ډېر زر مثبت اثر پرېوتونکی دی. راتلونکی ټایم بس دا واضحه کړي چې یو بهترینه فیصله د ملک په معیشت باندې تر کومې حده بهترین اثر غورځولی شي. دا به را روان وخت ثابته کړي. کمنټ سیکشن کې خپله رایه ضرور شریکه کړئ. څه خیالات لرئ؟